السلام علیکم. جیان سیټي ده او جیان سیټي کې راغلی ما. دلته یو یونیورسټي ده. دا د یونیورسټۍ مین ګیټ دی. ان شاء الله ورځم او ستاسو سره د یونیورسټي هم ایکسپلور کوم. اوس پته نه لګي چې دا کومه یونیورسټي ده. چاینیز نیم دی او ان شاء الله کېدای شي بعد کې یو ویډیو کې منشن کوم چا نه تپوس وکړم. دلته پاکستانیان هم تنګ چې شته دی ښه کافي، نو چا نه به معلومات وکړو. دا د یونیورسټۍ مین ګیټ دی. دې باندې را انټر شوم چونکې پرمیشن نه وي هر چاته، نو پرمیشن به اخلي. مطلب ستا چې بیا څوک فرینډ وي یا څه، نو دلته کې د دیر یو فرینډ مې و، هغه ته مې ویډیو کال وکړل. نو د هغه پکچر مې دلته یو سیکیورټي ګارډ هم ناست و، هغه ته مې شو کړو. نو هغه راله بیا اجازت راکړلو د دننه راتلو. دلته کې آی تنک چې تاسو پاکستانیان هم وینئ، تاسو نه بلکې زه هم. نو دلته کې پاکستانیان شته دی، ځکه چې ما سره 2 کسان میلاو شو. د پنجاب و ډي جي خان، ډېره غازي خان والو، یو 2 کسان نور هم را روان دي. آی تنک چې پاکستانیان دي. نو وروان یم. دغه بلډینګ دی، دا د دوی د لیبررۍ بلډینګ دی. هر طرف ته شینکۍ، چمنونه او سپیانې ډېر په ښه لیول سره دي. ډېر ښکلی سیسټم دی پکې. انسایډ پکې الکتریک بایکس د دنیا ولاړ دي د سټوډنټس استعمال دپاره، او د بهر ملکونو خلک هم پکې ډېر زیات دی. په هغه برنډه کې یو بلیک افریقن قسم روان دی. نو دا چونکې انټرنیشنل یونیورسټي ده او زما چې کوم فرینډ دی هغه دلته MBBS کوي. نو آی تنک چې کوم سټوډنټس هم دلته کې فارنرز دي، دا آی تنک چې MBBS لپاره دلته راغلي دي. افریقن را سره ملاو شي. یو ملک نوم یاد کړو، خو آی ډونټ نو چې دا کوم ځای دی. Do you have your card? Good for you. 没有，信学校。 اوکې تھینک یو. ښه دراله پرمیشن واغسته دی الک، او بس ویزه چې دننه ځو. اوکې. Medicine. 9th floor for medicine. Okay. Okay. So I'm going to the 6th floor. 6th floor. You can study in any of the floors. Okay. But if you need books for medicine, you can go on 9th floor. I just want to see the library. Yeah. Okay. It's really big. Okay. But if you need books for MBBS, it is in this floor. Okay. If not, this is where I am studying. And you studying MBBS, right? Still studying language. We are writing soon. دا لایبرری ده، سټډي ته خلک ناست دي. دا ډېره غټه لایبرري ده د هر یو ډپارټمنټ دپاره. پکې بلې بېلې بېلې پورشنې وي او د هغې د هر یو ډپارټمنټ ریلیټډ. اوکې د دې ریلیټډ بوکس وي د هر ډپارټمنټ. This is for medical students, right? Medical medicine study, right? No, all these are for economics. Those are doing economics. Economics. Okay, this is economics block. The economic student چې کوم دي د هغوی دا لایبرري ده، او دا د هغې ریلیټډ بوکس دي. کې فلورز دي د هر ډپارټمنټس لپاره ډفرنټ. دا خلک سټډي ته ناست دي ځای په ځای. بلکل خاموشي ده، خبرو کې به هم احتیاط کې. دلته شور به نه جوړي، چا سټډي به نه ډسټرب کړي. Okay, this is also the economics block with medicine. The 9th floor ته راورسېدو. دا د MBBS د students لپاره دی for medical, right? Yes, medical science. Okay. The same dimension. Okay. ټول هر څه سیم وي، بلکل بوکس هر څه تر کوم چې د دې ډیزاین وي هغه ټول سیم دی.
څنګه چې د اکنامکس بلاک و داسې نور هم چې څومره ډپارټمنټس دي د هغې بیل بیل بلاک وي خو صرف انسایډ د بلاک هغه بکس چینج وي ډفرنټ وي هغه ریلیټډ ټو دیټ ډپارټمنټ وي تاسو به سټوډنټس کتلی شئ سټډي ته ناست دي بالکل خاموشي دې سایډ ته چې دا کوم بکس دی د ورل چاینیز لینګویج دی دلته کې qui est en médecine. this is English Human physiology. human psychology okay Even there. okay thank you Oh. okay no just نو تاسو ته ما ویلي چې د دې یونیورسټۍ نیم خو ماله نه راځي خو مې دننه به وګورو نو تقریبا چې هغلته یو بورډ لګېدلی دی په هغې باندې لیکلي ده جینګانشن یونیورسټي نو دا جینګانشن یونیورسټي په جیان سټي کې ده هغه لیبرري بلاک و دا پکې بیا نور مختلف قسمه بلاکس دي او ځای په ځای باندې بلاګونه دي ځای په ځای هغې ته لارې تللي دي ښه ښکلی سیټ اپ ورته شوی دی ډېر لرې لرې فاصله کې دي آی ډونټ نو چې دا په څومره کیلومیټر کې دا یونیورسټي پرته وي څومره به غټه وي خو زه کوشش کوم څه حده پورې پکې لږ ګرځم څه ناڅه به ایکسپلور کړو نو د دې بلاک سره دی خوا دا بل یو وړوکی بلاک دی دغه ځای کې ورسره لږ داسې د رسټ دپاره ځای هم جوړ کړی لږ به ورشو لږه دمه به وکړو دا بینچونه یې داسې انداز کې جوړ کړي چې سړی پکې بالکل ښه ښکلې ډډه والی شي نه پکې صوفه شته مطلب فوم وغیره خو بیا هم داسې ډیزاین کې جوړ کړي دي چې ډډه پکې وښې نو ستا به ملا بالکل په هغه انداز سره لګي څنګه انداز سره چې مطلب سړی ریلیکس فیل کوي او بله دغه شان تاسو صفایي کتلی شئ زما په چاینا کې تقریبا دا 5مه 6مه ورځ ده او بوټان مې بالکل صفا دي لا کپړه مې پې نه ده والی دا هغه زنده ثبوت دی د چاینا د صفایي او د چاینا د کلیرټي